الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دا اخرنی جمعه در رمضان مبارک قیمتی میاش په ختمېدو ده. په دې اخرنی جمعه کې به دوه خبرې عرض کو. یو د صدقة الفطر د سرسایې په باره کې او دویم نمبر د اختر د شپې د فضیلت او دغه شانتې د اختر مطابق په یو څو خبرې عرض کو چې د اختر په ورځ باندې مسلمان لا کم کم کارونه کول پکار دي. نو اول مسله د صدقة الفطر د سرسایې ده. سرسایه دا په دې وجه باندې نبی علیه الصلاة والسلام په دې امت باندې لازم کړه چې کله یو سړی روژه ونیسي او په روژه کې د ده د خولې نه بعضې کلمات داسې ادا شي چې هغې د دې روژې ته نقصان وررسولی یا نور داسې افعال د ده د بدن نه سرزد شي چې په هغې باندې روژه چې دی نو دا نقصان دې شي. د هغې نقصان د پوره کولو دپاره نبی علیه الصلاة والسلام درې خپل امت په مالدارانو چې کم صاحب نصابي په هغه باندې سرسایه یعنې صدقة الفطر لازم کړه. لکه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما د روایت کوي. امام ابو داود خپل کتاب ابو داود شریف کی روایت راوړی دی. فرض رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صدقة الفطر. نبی علیہ الصلاة والسلام صدقة الفطر یعنی سرسایه لازم کړی ده. د څه شي دپاره؟ طهرة للصائم من اللغو والرفث. د صایم د روژهدار د بیهوده او د فضول خبرو نه د پاکۍ دپاره چې د دې روژهدار نه په روژه کې بیهوده خبرې ادا شوي او دغه شان د فضول کلمات د خولې نه ادا کړي د ده روژه په دې باندې خرابه شوي د هغې د صفا کولو دپاره چې کوم دی نبي علیه الصلاة والسلام صدقة الفطر سرسایه دا لازم کړه. او دویم نمبر پیدای سره وطعمة للمساکین او د مساکین و فقراء و غریبانانو د خوراک دپاره چې په هغو باندې وخورولی شي. نو دوه پیدې سرسایه کې راووتې د دوو څیزونو دپاره. یو چې ستا د روژو تکمیل په دې باندې وشي، ستا روژې په دې باندې کاملې شي. او دویم دا چې کم غریب ستا په معاشره کې نو د اختر خوشحالي خو د ټولو دپاره یوازې د مالدار دپاره نه وز غریب به څه خوشحالي وکړي چې د ده بچي نه هري د ده کره د رزق درک نه لګي. نو په دې وجه باندې به غریب ته ستا په مال کې پیدا ورسي. د غریب بچی به هم دا د اختر په خوشحالو کې ستا د بچي سره شریک شي او غریب به هم چې کوم دی په دغه ورځ باندې خوراک څښاک وکړي په دې خوشحالۍ کې به هغه شریک شي. نو په دې وجه باندې ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایل وطعمة للمساکین سرسایه د دې لپاره رسول الله مبارک لازم کړه چې دا د غریب او مسکین د خورولو دپاره
بیا مخکې فرمایي فمن ادها قبل الصلاه چا چې دا سرسایه د اختر د مونځ نه مخکې ادا کړه فهي زکات مقبوله دا مقبول زکات شو. او ومن اداها بعد الصلاه چا چې دا د مونځ نه پس ادا کړه فهي صدقه من الصدقه دا د عامو صدقو نه یوه صدقه شوه. نه انشاءالله مخکې به اوس مسایلو کې بیان کو چې سرسایه دا غوره دا ده چې د اختر د مونځ نه مخکې دا ادا شي. خو که د اختر د مونځ نه مخکې چا ادا نه کړه سره سستۍ په بنا باندې یا بل څه مانع او رکاوټ نو بیا هم د ده د ذمې نه ساقطېږي نه، بلکې دی به چې کوم دی وروسته په بل ټیم کې دا سرسایه چې کوم دی نو ادا کړي د ده په ذمه باندې را پاتې رله. سرسایه دلته کې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما الفاظ وی چې فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرض کړی نه لازم کړی دا. امام شافعی رحمت الله علیه یعنی دا سرسایه ورکول لازم دی مالدار باندې کم چې صاحب د نصابی. الان کې د علماو ائمه پرې کې مختلف اقوال دی. امام شافعی رحمت الله علیه او امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه دی وایي چې صدقه فطر چې کم دینو دا فرض ده، سرسایه ورکول دا فرض دی. امام مالک رحمت الله علیه وایي چې دا سنت مؤکده دی. امام بني پر رحمت الله علیه دی وایي چې سرسایه ورکول دا چې کم دینو دا واجب دی. نو دا به مالدار ان شاء الله مسائل به مخکې بیان شي. او یو بل روایت ته د حضرت جریر رضی الله تعالی عنہ نا جریر ابن عبد الله ده فرمائے قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل صوم شهر رمضان معلق بین السماء والارض د رمضان مبارک دا روجی د اسمان او د ځمکې په منځ کې داسې معلق راویزانی ولا يرفع الا بزکات الفطر دا نه پورته کیږي په بره باندې مگر دا په فطرانه سره د سرسایې په زکات سره چې کم دی نو دا په بره باندې وخیږي. د دې نو معلومه دا شوه چې سرسایه ورکول چې کم دی فطرانه ورکول دا لازمي شی دی او دا په غریب باندې نشته، دا په مالدار باندې را په کم سړي باندې زکات ورکول واجب دی. یعنی صاحب نصاب دی نو دی به فطرانه هم ورکوي. اوس فطرانه او سرسایه دا به چاله ورکوي د دې مطابق او څو مسایل بیانو. بیا د اختر د شپې فضایل بیانو او د دې د ورځې څه طریقې شریعت موږ ته ښولي د هغې تذکره کوو. صدقه فطر مصرف هغه کم چې د زکات مصرف دی. غریب له به دا چې کم دی نو دا صدقه فطر ورکې سرسایه به ورکې. بعضې مواقع داسې دي چې هلته کې سرسایه ورکول دا غوره او افضل دي، بلکې د سرسایې نه علاوه چې کم دی عام صدقات او زکات هغې کې غوره وي. هغه مصرف چې دی نو دا د رشته دارو دی. یو سړي په رشته دارۍ کې غریبي دی، په خپلو رشته دارۍ کې دی نظر وګرځوي که په دې کې غریبي دله صدقه زکات سرسایه غله ورکړي نو په دې کې به دوه فایدې وشي. یو فایده به دا وشي چې دی به صلې رحمي وپالي، خپلولي به په دې کې وپاللی شي. او دویمه فایده چې کم دی نو د ده هغه سرسایه چې دی نو دا به ادا شي. او دغه شانتې نور داسې مواقع دي، داسې ځایونه دي چې هلته کې هم چې کم دی نو پیسې صدقه ورکول نفلي صدقه وغیره دا زیات فضیلت لري، لکه دیني ادارې مدارس وغیره شو. که دې سړی ورکړي نو دا هم دوه فایدې ولري. یو دا د دین خدمت شو او بل دا چې ستا په ذمه باندې څه نو هغه چې کم دی نو ادا شول. او نور چې کم دی دا د غریب حق دی نو دا په هر انسان باندې لازم دی، کم انسان چې صاحب د نصابي. وسو صدقه فطر د دې مطابق خو موږ خبر ورکړه چې کم صاحب د نصابي نو دی به صدقه فطر ورکوي د خپل ځان د طرفه هم او د خپل نابالغه بچو د طرفه هم. کم بالغ بچی چې دی د دیو فطرانه دا د دیو په ذمه باندې خپل فطرانه به ورکوي. نه که چېرته کې یو سړی داسې چې د روجې نه دی نیولې بیمارو نو په ده باندې او بیا سرسایي او که به نه یا دی په سفر باندې او شري سفر باندې او د روجې نه دی نیولې نو ده باندې بیا سرسایه ورکول لازم دی او که نه دی نو سرسایه ورکول پې لازم دی. روجې نه دی نیولې هغه بېله خبره ده
سرسایه چې کوم دی د دنه نه ساقطیږي سرسایه چې نو دا به ورکوي او دا خبره موږ زده کړه چې انسان چې صاحب د نصاب نو خپله سرسایه د خپلو نابالغو بچو سرسایه به ورکوي اوس د کومو بچو نو فقهاو لیکلي دي که چېرته یو بچی د اختر په شپه باندې پیدا شو او دی د صبح صادق نه مخکې پیدا شو نو د ده سرسایه ورکول دا هم چې کوم دی نو لازمي دي په پلار باندې دا سرسایه به ورکوي او که دی د صبح صادق نه وروستو پیدا شو یعنې سهار راختلی و د اختر په شپه باندې نو بیا د دغه بچي سرسایه په تا باندې نشتي همدغه شان دی یو سړی د اختر په شپه باندې د صبح صادق نه مخکې مړ شو نو د باندې بیا فطرانه چې کوم دی نو دا نشته او که صبح صادق نه وروسته دی مړ شو نو بیا د ده د طرفه چې کوم دی نو فطرانه شته دا به ورکوي فطرانه چې کوم دی منګولیو چې افضل او غوره دا ده چې د اختر د مونځ نه مخکې سړی خپله سرسایه او فطرانه چې نو دا ادا کړي دا بهتر دي او که دا ادا نه کړه د سستۍ په بنا باندې نو وروسته بیا د ده د غاړې نه ساقطېږي د ده په ذمه باندې بدایي دا به ادا کوي و یو سړی دی د ده سرسایه مثال به طور نن سبا 100 روپۍ سرسایه جوړي نو دی دا 100 روپۍ 2-3 کسان له ورکولی شي که نه 50 روپۍ یو له ورکړي 50 بل له ورکړي یعنی یو سرسایه دا 2-3 کسان له ورکولی شي که نه نو دا هم صحیح د ورکولی شي یو غریب له سړی 50 روپۍ ورکړي بل له همدغه شان د کور کې 9 کسان دي د ټولو په یو ځای سرسایه ته رالی یو غریب له دا غریب ډېر زیات محتاج دی هغه له سرسایه ته ورکوي نو دا ته ورکولی شي که نو دا هم صحیح ده چې د زیاتو کسانو فطرانه چې کوم دی نو دا یو کس له ورکړي بهر کې ابدار سرسایه غټې خبرې شوي کولی خبرې نور جزیات پرې کې چې کوم دی نو ډېر زیات دي اوس راځو د دویم شقله د اختر دا شپې چې کوم دی د اختر شپې ډېر زیات فضیلت لري روایتو کې د دې تذکره راغلی ده چې یو انسان پر شپو باندې عبادت وکړي نو دا انسان له الله تعالی پرې باندې بلا اجر ورکوي لکه مثال په طور باندې ابن ماجه کې یو روایت دی حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنہ نه هغه فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل من قام لیلة العید یو سړي چې کوم دی د عیدینو د اخترونو د شپې پرې کې قیام وکړو پرې کې نوافل وکړل یعنې دا شوګیر کړل عبادات پکې وکړل محتسبا خالی د ثواب په نیت باندې ګورې ثواب په نیت باندې دا نه چې تا شوګیر کړي کپړې پکې جوړې یا پکې چې کوم دی نو کور لوښي زنانه انځي او د ثواب اراده یې نه هسې شپې شوګیر کړي محتسبا د ثواب په نیت باندې لم یمت قلبه د ده زړه چې کوم دی نو دا به نه مري په کومه ورځ باندې یوم تموت القلوب په کومه ورځ باندې چې د خلکو زړونه مري یعنې د قیامت په ورځ باندې د یرې او د وحشت د وجې نه چې د خلکو زړونه مري د دې انسان زړه به نه مري کوم چې د اختر شپې چې کوم دی نو دا شوګیري کړي پرې کې عبادات چې کوم دی نو دا وکړل نو دا دواړه شپې چې کوم دی نو ډېرې زیاتې فضیلت والا شپې دي او دغه شپو ته چې کوم دی نو اسمان کې لیلة الجایزه ویلی شي دا ډېرې قیمتي شپې دي لیلة الجایزه یعنې د انعام شپه په دې باندې الله تعالی خلکو له انعام ورکوي یو سړی دی دی په یو کمپنۍ کې کار کوي او بیا دی د میاشتې په آخر کې خلک راغونډ شي په یو باندې تنخواګانې تقسیمیږي او کله چې اختر له چوټي کېږي نو کله د کمپنۍ د طرف نه یا د بلې ادارې د طرف نه د تنخوا سره دیو له عیدي ورکوي څوک کپړې ورکوي څوک اضافي چې کوم دی نو الاونس ورکوي عیدي ورله ورکوي نو همدغه شانتې الله تعالی په دې شپه باندې چې کوم دی نو خلکو له انعامات تقسیموي ځکه دا خلک الله تعالی په عباداتو باندې لګولي نو د دې مثال د هغې مزدوري چې دا خپله مزدوري سر ته ورورسوي او په دغه اخرنۍ شپه باندې چې کوم دی نو بیا دته مزدوري میلاویږي نو د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه یو تفصیلي روایت دی چې فاذا كانت لیلة الفطر کله چې د وړوکې اختر شپه شي نو سمیت تلک اللیلة لیلة الجایزه دغه شپې له چې کوم دی نو د لیلة الجایزه یعنې د انعام د شپې نوم ورکړی شوی دی اسمان کې فرشتې دې ته لیلة الجایزه وایي یعنې د انعام شپه فاذا كانت غداة الفطر او بیا چې کله د وړوکې اختر سهار شي بعث الله الملائکة فی کل بلاد
الله هر یو خار ته چې کوم دی نو فرشتې راولېږي فیهبطون الی الارض هغه فرشتې چې کوم دی د اسمان نه ځمکې طرف ته راکوزي شي فیقومون علی افواه السکک نو دا د ټولو کوڅو پرې سرونه او خولو کې چې کوم دی نو دا فرشتې ودرېږي فینادون بصوت او په داسې اواز سره چې کوم دی نو دیو اوازونه کوي دا فرشتې یسمع من خلق الله عز وجل الا الجن والانس چې دا الله هر یو مخلوق د فرشتو د آواز اوري سوا د انسانانو نه او د جناتو نه نو دیو سوی فیقولون یا امت محمد صلی الله علیه وسلم دا فرشتې چې کوم دی د دغه وړوکي اختر په سحر باندې داسې آواز کوي چې ای د امت د محمد صلی الله علیه وسلم اخرجوا الى رب کریم آغ سخی او کریم رب طرف ته چې کوم دی نو راوځئ یوت الجزیله چې ډېر زیات څه ورکوي ویعفو عن الذنب العظیم او لوی ګناهونه چې کوم دی نو انسان ته را معاف کوي هله راوځي د خپلو کورونو نه هغې رب کریم درګاه طرف ته چې نو دا راشي فاذا برزوا الى مصلاهم کله چې خلک عیدګاه طرف ته راوځي یقول الله عز وجل للملائکه الله پاک چې کوم دی نو فرشتو ته فرمایي تپوس د فرشتو نه کوي ما جزاء الاجیر د هغې مزدور چې کوم دی نو بدله سره اذا عمل عمله کله چې دی خپل عمل وکړي یعنې چا یو مالک دی په یو کار باندې لګولی دی د هغه کار خپل پوره کړي نو د دغې مزدور بدله سره د ده مزدوري سره نو فتقول الملائکه فرشتي چې کوم دی نو سوی الهنا وسیدنا جزاء ان توفی او اجره ای زموږ معبوده ای زموږ سرداره بس دغه بدله هم دغه چې هغه د خپله دیاړي پوره ورکړی شي د خپل کار سرته ورسو دله د خپله مزدوري پوره ورکړی شي نو قال نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل فیقول الله فرمایي فانی اشهدکم یا ملائکتی ای زما فرشتو زه تاسو ګواه کومه انی قد جعلت ثوابهم من صیامهم شهر رمضان وقیامه رضای ومغفرتی چې ما دیوله چې کوم دی د دې روجو نه په بدله کې او د تراو په بدله کې چې کوم دی نو خپله رضا ورکړه او خپل مغفرت مې ورکړه ما دې وبخل او زه له دیو نه چې کوم دی نو راضي شوم ویقول او الله فرمایي یا عبادي ای زما بندګانو سلونی زمانه سوال وکئ د دې اختر په ورځ باندې رانه سوال وکئ فوعزتي وجلالي زما د عزت قسم زما د لوی مرتبې قسم لا تسألوني اليوم شيئا في جمعكم لآخرتكم الا اعطيتكم آخرت په باره کې چې نن زما دلته پرې جمع او اجتماع کې څه غواړئ زه به هغه درکوم ولا لدنیاکم الا نظرت لکم او دنیا دپاره چې څه غواړئ نو هغې ته به ګورم دا هم د الله تعالی یو محض احسان دی ګورئ یو ماشوم دی کله کله سکروټه غواړي کله کله چې کوم دی نو دا بلیډ غواړي کله چړه غواړي نو مور یې نه ورکوي خو بلکې دا تېروالی او د هغې په ځای والا ډکې په لاس کې ورکړي یا بل سره خوراک څه په لاس کې ورکړي نو په هغې باندې خاموشېږي اوس که انسان د دنیا لپاره هر شی غوښتی او په دې کې د دې انسان بېخري او خدای پاک ورکولی نو بیا چې کوم دی د انسان لپاره ښه نه نو الله د دې انسان مصلحت ته ګوري هغې ته نظر کوي که د دې انسان په هغې کې خیري نو الله یې ورکړي که په دې کې بېخیري نو د چې کوم شی د دنیا غوښتلی نو د هغې په ځای باندې بل څه ورکړي او بیا الله تعالی فرمایي فوعزتي زما د عزت قسم لاسترن علیکم اثراتکم زه به ستاسو غلطو باندې چې کوم دی پردې در اچوم ما راقبتموني تر څو پورې تاسو زما خیال ساتئ فوعزتي او زما د عزت قسم لا اخزیکم ولا افضحکم بین یدی اصحاب الحدود د مجرمانو په مخ کې به تاسو زه رسوا کوم نه زه به تاسو چې کوم دی شرمنده کوم نه او وس انصرفوا مغفورا لکم وز واپس شئ د دې عیدګاه نه د اختر د مونځ نه مغفورا لکم بس تاسو بخلی شوي قد ارضیتموني ورضیت عنکم تاسو زه راضي کړم نو زه ستاسو نه راضي شوم نو فتفرح الملائکه بیا فرشتي چې کوم دی نو خوشحالیانې کوي ویستبشرون بما یعطي الله عز وجل هذه الامه او بیا چې کوم دی نو فرشتي یو بل له زیري ورکوي په هغه انعاماتو باندې چې الله تعالی دې امت له چې کوم دی نو دا ورکړل اذا افطروا من شهر رمضان کله چې د اختر په ورځ باندې دیو د رمضان د میاشتې چې کوم دی
هغه میاش ماته کې د هغې روژه چې نو دا ماته کېږي. نو به هر کیف خبره ما دې شپو پورې کوله چې دا وړوکې اختر شپې چې کم دی دا انتهایی قیمتي دي. سړی نورو شپو کې عبادت کوي، په دې شپه کې هم د پاسه قیام دی وکړي، نوافل دی وکړي. نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې په کومه ورځ باندې د انسان زړه مري، د دې انسان زړه چې کم دی نو دا به نه مري. نو د دې ورځ هم قیمتي، د دې شپه هم چې کم دی نو قیمتي ده. او دغه شانتې حضرت سعد ابن اوس رضی الله تعالی عنہ چې کم دی نو یو روایت دی چې هغه د خپل پلار نه روایت را نقل کوي. هغه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل اذا کان یوم عید الفطر، کله چې د وړوکې اختر سحر شي، وقفت الملائکة علی ابواب الطرق، نو پرشتي چې کم دی نو دا د لارو په خلو کې ودرېږي، دروازو کې ودرېږي. فنادوا او داسې اوازونه کوي چې اغدو یا معاشر المسلمین الی رب کریم، اے مسلمانانو هغه کریم او سخي رب طرف ته چې کم دی نو راوځئ، یمن بالخیر، په خلکو د خیر احسان کې خیرونه ورکوي. او ثم یصیب علیه الجزیل، بیا په هغې باندې چې کم دی انعامات ورکوي، د خیر توفیق هم ورکوي او بیا په هغې باندې انعامات هم ورکوي. لقد امرتم بقیام اللیل فقمتم، تاسو تر شپې د تراویح حکم شوی نو تاسو ودرېدئ. و امرتم بصیام النهار فصمتم، تاسو تر ورځې د روژو حکم شوی نو تاسو روژې ونیوئ. واطعتم ربکم، بیا تاسو د خپل رب اطاعت او فرمان برداري هم وکړه. نو فقبضوا جوائزکم، خپل انعامات چې کوم دی نو والی ځئ. فاذا صلوا نادا منادن، کله چې دا خلک منځ وکړي نو اواز کوونکی بیا اواز وکړي، الا ان ربکم قد غفر لکم، خبردار ستاسو رب چې کوم دی نو تاسو وبخلی. نو فرجعوا راشدین الی رحالکم، ځئ خپلو کورونو ته چې کوم دی نو کامیاب او خبا مراد چې کم دی نو واپس شي. فهو یوم الجایزه، نو دغې ورځې ته بیا یوم الجایزه وایي، د انعام ورځ وایي. نو د وړوکې اختر شپې ته چې کم دی نو لیلة الجایزه وایي، د انعام شپه ورځې ته چې کم دی نو دا یوم الجایزه وایي. او بیا فرمایي ویسمى ذلک اليوم فی السماء یوم الجایزه، اسمان کې دغه ورځې ته چې کم دی نو یوم الجایزه نوم ورکړی شوی دی. نو د دې نه اندازه ولګېده دوه خبرې نن موږ وکړې. د سرسایې مطابق کلی مسائل چې سرسایه به څوک ورکوي، چاله به یې ورکوي، څومره سرسایه به ورکوي او د کومو خلکو د طرفه به یې ورکوي. او دویمه خبره چې کوم دی د وړوکې اختر د شپې د فضیلت چې دا یو فضیلت والا شپه ده. بیا چې کوم دی نو سحر د وړوکې اختر په ورځ باندې بعضې څه احکامات دي. بعضې احکامات چې کوم دی د وړوکې اختر هغه دا دي. یو خدا خبره وشوه هسې ومه چې د وړوکې اختر شپه شوګیرول دا مستحب دي. او دویم چې کم دی نو بیا د وړوکې اختر په ورځ باندې 2 رکعته واجب کول به طور شکریه، دا به مسلمان باندې واجب دي، دا به طور شکریه چې کم دی نو ادا کوي. او یو اهمه مسله چې کم دی نو دا ده چې کله کله د جمعې سګال خو د جمعې په ورځ باندې نه راځي، کله کله جمعې په ورځ باندې اختر راشي نو د دې عوامو کې د دې بعضې څه مسایل مشهور دي. یو منځ به پکې کې او بل به نه کې، دواړه منځونه، یو واجب دی او بل چې کم دی نو دا فرض دی. بهر کې دواړه منځونه په دې کې چې کم دی نو دا لازمي دي. د هغې سره سره چې کم دی د اختر په ورځ باندې بعضې د نبي علیه الصلاة والسلام مسنون کارونه دي. دا د اختر په ورځ باندې اکثر موږ مسایلو کې وایو، خو چونکې د اختر سهار د خلکو نه وتی نو د هغې نه مخکې پکار دي چې دا زموږ ذهن کې چې نبي علیه الصلاة والسلام یو سنت باندې عمل راشي. بیا تاسو د سنتو چې کم دی نو فضیل اورېدلي، د فساد په دور کې یو سنت ژوندی کول دا څومره اجر لري، 100 شهداو چې کم دی نو اجر لري. نو بعضې سنن دي د نبي علیه الصلاة والسلام د وړوکې اختر په ورځ باندې. یو دا چې د وړوکې اختر په ورځ باندې د خپل شریعت مطابق چې کم دی نو خپل سمبالښ کول، خپل آرایش چې کم دی نو کول، سړی نوي کپړې واغوندي یا انځلي کپړې واغوندي، عطر ولګوي. او د هغې سره سره چې کم دی نو دویم سنت د نبي علیه الصلاة والسلام دا د اختر په ورځ باندې غسل کول. او دریم سنت د رسول الله مبارک هغه دا مسواک وهل په دغه ورځ باندې. څلورم نمبر د خپل وس مطابق چې کم دی نو دا عمده لباس اغوستل. چاله الله وس ورکړی نو دا نوي جامې واغوندي. د چا بېوسي نو په دغه ورځ باندې چې کم دی نو خپلو جامو کې روغې جامې وګوري او په دغه ورځ باندې وینځي، اسري کې عطر مطر پې ولګوي.
دا ورځ د خوشحالۍ ده دا ځینې چې الله وس درکړی او په دغه ورځ ته چیرړې واغوندې او ځانه خیراتي جوړ کړې راشي نو دا د دغې ورځې چې کوم دی ته بې حرمتي کې که ستا کپړې نوي نشتی خیر دی دا وینځه استري که عطر مطر پې ولګوه دا ښه ځان برابر که سنبال که نو د خپل وس مطابق عمده لباس اغوستل په دغه ورځ باندې دا د نبي علیه الصلاة والسلام سنت دي او بیا پنځم نمبر سنت چې کوم دی د نبي علیه الصلاة والسلام په دغه ورځ باندې خوشبوی لګول دي عطر لګول دي او شپږم نمبر سنت د وړوکي اختر په ورځ باندې هغه سهار د وخته پاڅېدل دي په دغه نور ورځ باندې اکثر پېشمني ته خلک پاسي نو د وخته پاسي په دې ورځ باندې لیټ پاسي به یوه ورځ د پرې کوم د وخته پاسه سنتو باندې به عمل وشي اوم نمبر سنت پرې کې داري چې عیدګاه طرف ته هغه لږ زرت لري کله کله داسې وشي زموږ خلک اکثر په هر څه کې سستي کوي یوازې د جمعې نه جمعه کې چې څومره لري نو هغه د وخت راشي جماعت کې ناست او کم چې څومره نږدې نو هغه بیا ټولو لیټ څو خطبه راچاله هم شوي او دغه شانتې د اختر ورځې هم نو دې کې لږ د وخته تلل دا چې کوم دی د نبي علیه الصلاة والسلام سنت دي بعضې خلکو نه پرې کې اکثر منځ هم وشي او د هغې سره سره اتم نمبر سنت د نبي علیه الصلاة والسلام دا دي چې وړوکې اختر کې سنت دا دی چې ته عیدګاه طرف ته ځې د اختر د مونځ دپاره نو د هغې نه مخکې چې کوم دی نو څه خوراک کول یعنې خوږ څیز خوړل او زیات غوره چې کوم دی نو دا سړی چواري کجوري وخوري او بیا غوره دا دی چې په دې کې طاق عادت چې کوم دی نو دا استعمال کي او دغه شانتې نهم نمبر سنت دا د وړوکې اختر په ورځ باندې دا دی چې عیدګاه ته رتلو نه مخکې ستا په ذمه باندې چې کومه سرسایه ده فطرانه ده نو دغه سرسایه ده ته لرې کې ورې کې او لسم نمبر سنت چې کوم دی نو دا دی چې عیدګاه کې مونځ کول دا د نبي علیه الصلاة والسلام سنت دي اخترونو مونځ عیدګاه کې کول بغیر د عذر نه چې کوم دی نو جومات کې مونځ نه کول بهر کې زمونږ خو ډېره سخته مجبوري ده مجبوري نه بلکې نیس مجبوري هم نشته خو کوتاهي ده چې زمونږ علاقه کې چې کوم دی د دوو څیزونو نه خلک ډېر زیات غافله دي د عیدګاه نه او د دغه نه جنازګاه نه جنازه هم چې کوم دی نو د چا مړی وشي د غنم په پټي کې ودرېږي یا پردي جوار ولاړي فصل ولاړي هغه وله واخېږي او یا چېرته لارو روډونو کې ودرېږي نو د دوو څیزونو نه موږ ډېر زیات محرومه یو نو عیدګاه کې مونځ کول دا سنتي په غیر د عذر نه جومات کې نه کول ها که عذر وشرته لکه نبی علیه الصلاة والسلام د عذر په بنا باندې او پیراک کړی و لکه د باران ورځ و بارانون رسول الله مبارک اعلان وکړو موږ به نن جومات کې چې کوم دی نو د اختر مونځ کوو بس بیا یې وکړ نه په غیر د عذر نه چې نو جومات کې نه کول نو عیدګاه کې کول دا د نبی علیه الصلاة والسلام سنت دي او بیا د هغې سره بل سنت یو لسم نمبر دا دی چې په یوه لاره باندې ته د اختر مونځ له راشي او بیا په بله لار باندې چې کوم دی نو لاړ شي ستا طرف ته کور ته دوه لارې وتري په یو سایډ باندې داسې لاړ شه او په بل باندې چې کوم دی نو راشه غریب بچی درله مخې له درشي که لس 100 روپۍ د هغه له ورکړې یا چې کوم دی نو څوک در سره میلاو شي دغه د خوشحالۍ ورځ د ډېرو کسانو سره میلاو را میلاو شي یوه لاره باندې تلل او بله چې کوم دی نو راتلل دا د نبي علیه الصلاة والسلام سنت عیدګاه ته رتلو په ټیم کې تکبیرات ویل وړوکې اختر کې پټ وایه غټ اختر کې په زوره سره وایه او 14 نمبر سنت د نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم دی نو دا چې د سورلۍ نه په غیر تلل وستر خپل ګیټ نه ګاډي ته وخېږي او راشي او د عیدګاه په ګیټ کې چې کوم دی نو کوز شي د ګاډي راک په دې لاره تا له چا سره خوشحالي وکړه تا له غریب مخې له درغې نو ته ورته کله وزګار شي نه داسې چې دا انسان سره میلاو شي غریب مخې له درشي دا انسان در سره احساسي نو پیدل چې کوم دی نو راتلل دا د نبی علیه الصلاة والسلام مستقل چې کوم دی نو دا سنت دي بهر کې دا دوه درې خبرې مونږه په دې باره کې چې کوم دی نو وکړې د صدقې فطر اهم او دغه شان دي کوم دی د اختر د شپو د اختر د ورځې اهم مسایل انشاءالله دې کې مزید نورې خبرې مخکې هغه که زندگی وه نو بیا به د اختر په ورځ باندې کوو الله دې پر یو څو خبرو د عملو کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشانو سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي